د دې اپلیکیشن نور اپشنز چې هغه تاسو ته په نقل د حدیث کې فائدہ درکوي. تاسو په دغه طریقې سره حدیث د لیکلو په شکل کې یعنی خط و کتابت کې یو بل سره شیر کولی شي، شریک کولی شي، او دغه رنګې په شکل د فوټو کې هم یو بل سره شیر کولی شي. او د 9 کتابونو نه تاسو د حدیث تخریج وکئ، نو د هغه تخریج سره د حوالې تاسو حدیث نقل کولی شئ. نو انشاءالله وایو د هغه فنکشنز نه چېرې موږ به حدیث بل چاته څنګه لیږو. د هغې نه مخکې د دې اپلیکیشن څلورم فنکشن دی چې دې ته مشکات النبوه وایي. په دې کې د اپلیکیشن والا احادیث د کتب 90 راخیستي او تصاویرو باندې لګولي، او هغه تصاویر تاسو د یو بل سره شیر کولی شئ. لکه زه مشکات النبوه کولاومه، دا به لږ انټرنیټ غواړي او پس د هغې نه به انشاءالله بیا کار کوي. انټرنیټ راغی، دلته تقریبا دا 11 موضوعات دي، لکه مساوي الاخلاق، محاسن الاخلاق، ایمان، دغه رنګې علم، صیام، صلات، زکات، حج، عمره او رسول، مکه و مدینه او نور مختلف انواع. دا د اپلیکیشن خپل خصوصیت دی چې احادیث یې مختلف فوټوانو کې فټ کړي دي سره د حوالې او غیر اخیستي. لکه دا حدیث دی یسروا ولا تعسروا وبشروا، متفق علیه روایت دی. او دا څه دپاره دی؟ نو دا فوټوان وغیره تاسو که چاته لیږل غواړئ نو لیږلی شئ، چا سره یې شیر کول غواړئ نو شیر کولی شئ. د هغې طریقه سره دلته چې کوم یو فوټو تاسو وګورئ او وایئ چې تاسو دا لیږئ، نو په هغې باندې به کلیک کوئ. لکه زه یو حدیث لیږمه د دې نه، هغه حدیث دا یو دی یسروا ولا تعسروا. نو په دې مې کلیک کو، دې سره لاندې اپشن راځي دا مشارکه، شیر، مشارکه به ووهئ. نو فوټو دی تاسو چې چاته لیږل غواړئ، لکه زه واتساپ باندې یو کس ته لیږل غواړم، نو واتساپ باندې زه ویمه چې دا ولیږم، لکه ګورئ زه دې کس ته لیږل غواړم، دا مې سلیکشن وکړو واتساپ باندې، دا مې کلیک کوم، دا حدیث به دته لاړ شي.
دغه رنګې تاسو په دې اپلیکیشن باندې دغه احادیثونه نور هم یو بل ته لیږلی شئ. مختلف احادیث چې لکه لا يدخل الجنة قطات او دا تاسو کولی شئ. او په دې اپلیکیشن کې دا یو مشکات النبوه چې کوم دی نو دی د انټرنیټ سره تعلق لري. بل نفس عبارت نقل کول سره د اعراب نه، بغیر د اعراب نه، یا سره د سند نه، یا بغیر د سند نه، یا سره د تخریج نه، یا بغیر د تخریج نه، یا سره د حوالې نه، یا بغیر د حوالې نه، دا څو خبرې دي. نو دا فنکشن به کوم ځای کې کار کوي؟ نو راشئ البحث ته، یا که بحث نه وي هر ځای کې چې تاسو حدیث راوړل، تقسیم الموضوعي کې مو راوړلو یا عرض الکتب کې مو راوړلو. زه دلته یو حدیث راوړم لکه دا ما لیکلی دی: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. حدیث د بخاري مې راوړلو. نو زه وایم چې دا حدیث زه نقل کم بل چاته ولیږم، نو مشارکه، نو په مشارکه کې 4 فنکشنز دی ورکوي. یو نفس عبارت نقل کول چې فوټو موټو نه وي، او دویم عبارت په فوټو کې نقل کول، دریم فوټو کې به وي خو ساده صرف فوټو به وي، بل څه به ورسره نه وي، سپین رنګ کې فوټو باندې به دا لیکل شوي وي، یعنې سپینه صفحه باندې. او 4م دا مرجع دی. نو په دې یو کې څنګه چې مونږ او تاسو عام ټکسټ میسج یو بل ته لیږو، دا به په هغه شکل کې وي. لکه دغه حدیث زه لیږمه، دا 3 ټکي به ووهئ، دې سره 4 خبرې نورې راغلي: سند، تشکیل، اعراب، تبویب. یعنی دی حدیث دلته چې کوم ابواب د کتاب الایمان، باب خوف المؤمن، صحیح بخاری. او تخریج یعنی دا حدیث د 9 کتابونو کې څو ځایه او کوم کتاب کې موجود. نو که تاسو وایئ چې سند دې مصر راشي، اعراب دې راشي، حواله دې راشي او تخریج دې راشي، خو دا ټول سلیکشن به وکړي. او که نه تاسو په دې کې ټول نه غواړئ، تاسو وایئ چې سند دې نه راځي، بس صرف تشکیل، تبویب او تخریج دې راشي، نو بس هم ستاسو خوښه ده. دلته به دا یو بټن ووهئ، دا دلته چې کوم کامې لګېدلي دي او دا کرښې شوي دي، په دې مې کلیک کو. که دا زه لیږمه وټساپ باندې یو کس ته، ما سره دا سلیکشن دا ریسنټ موجود دی، زه په دې کې دته دا لیږم، نو سلیکټ مې کو او دته راغی. نو که تاسو دلته وګورئ، نو دا د صحیح بخاری حواله ده، کتاب الایمان، باب خوف المؤمن، حدیث نمبر دغه رنګې. د دې نه علاوه وګورئ لاندې صحیح بخاری کې 2 ځایه، صحیح مسلم کې 1 ځای، سنن ترمذی کې 3 ځایه، سنن نسائی کې 1 ځایه موجود دی، سنن ابن ماجه کې موجود دی، مسند د امام احمد کې موجود دی. نو سره د تخریج نه خدا به په شکل د لیکلو کې، او دې کې بس صرف د صحابي نه راخسته سند الحدیث پکې نه ذکر. لکه زه همدغه حدیث دویم چې دې کې سند هم نقل شي، نو دا سند دا کوم اپشن دی دا به سلیکټ کړئ. زه بیا دوباره دا حدیث نقل کوم، لکه ګورئ، او وټساپ باندې لیږم، چاته چې لیږئ سلیکشن به وکړئ، همدغه حدیث دی، دا وګورئ. اوس په دې کې حدثنا محمد بن عرعره حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة قال حدثني عبد الله. حدثني عبد الله دې ځای نه مخکې موجود او دغه
د سند سره راواخیستل او دې سره حواله موجوده ده. که تاسو وایئ دا لاندې تخریج دی کې نه نقل کوو نو صرف دغه حدیث نقل کوو نو تخریج بټن به ووهئ دا کلیک به کوئ اپشن باندې او بیا به شیر کوئ چاته چې لیږئ سلیکشن به وکړئ. نو اوس که تاسو وګورئ نو صرف حدیث نقل دی او حدیث سره حواله نقل ده او حدیث سند هم نقل دی. نو دغه رنګې تاسو په شکل د لیکلو کې دا حدیث لیږلی شئ. بل دلته چې دا کم فوټوان راغلی دي دا به ورسره اټیچ وي، دا به هم ورسره لیکېدلي وي او د دې نه لاندې به د صفحې باندې حدیث لیکلی شوی وي. نو هغې کې هم دغه څلور اپشن تاسو استعمالولی شئ. سند د حدیث ورسره راولئ، تشکیل اعراب راولئ، تبویب راولئ که نه راولئ، تخریج راولئ که نه. نو لکه زه دلته نه دا فوټو مې کلیک کوم او دې سره دا یو اپشن مې کلیک کوم، همدغه حدیث دی او دا زه سره د سند سره د اعراب سره د تبویب او سره د تخریج نه شیر کول غواړم. دا مې سلیکټ کوم، دلته واتساپ مې سلیکټ کوم، واتساپ کې مې دا سلیکټ کوم. نو دلته حواله راله، سند د حدیث راغی، متن د حدیث راغی او تخریج د حدیث راغی او سره دا فوټو هم لګېدلی دی. نو داسې دا که تاسو چاته لیږئ بس دا سلیکشن چې کوم دلته راغلی دی، دا کوم فوټو راغلی بس دا ووهئ بټن نو دا به سینډ شي. که تاسو وایئ چې په دې کې حواله را نشي، سند الحدیث را نشي یا سند الحدیث را نشي حواله دې موجود وي، نو دې ځای کې چې کوم کتاب نه تاسو حدیث راخیستی دغه حواله به دی راخلي. که دلته مسلم وي نو د مسلم حواله به وي، که تاسو د ترمذي روایت راخیستی نو حواله به د ترمذي. او تخریج کې چې د نهه کتابونو کې د حدیث کوم ځای موجود وي نو دی به دا راخلي. لکه زه ویمه چې دې نه د سند الحدیث را نشي، یعنې په دې کې دی د سند الحدیث را نشي، نو سند الحدیث ما سلیکټ کړی مخکې نو دا به ترې لرې کړي. بیا به د شیر بټن ووهئ او چاته چې لیږئ هغه به ووهئ، بټن به هغه کوي، کلیک به کوي. دلته دا زه دې ته لیږم نو وګورئ اوس په دې کې سند الحدیث نشته، نفس متن د حدیث دی، حواله ده او تخریج د حدیث دی. که تاسو وایئ چې تخریج دې پکې نه نفس حدیث دی نو هغه هم تاسو نقل کولی شئ. لکه ګورئ زه تخریج ترې لرې کړم، تشکیل او تبویب یعنې اعراب او حواله د باب او د کتاب پاتې شوه. نو دلته صرف متن د حدیث راغی، حواله د دغه کتاب راغله او د دې اپلیکیشن تطبیق چې کوم نسبت د هغې راواخیستلو. که تاسو وایئ چې اعراب هم ترې لرې کوو نو دا به انسلکټ کوي، دا به انسلکټ کوي. مخکې داسې اوس مې انسلکټ کړو، دا وګورئ او بیا زه دا اپشن وهم نو دی به ما ته کولاو کړي. دا وګوره نو اعراب ته هم لري شو. که تاسو وایئ چې نه دا فوټو دې پکې نه راځي لکه دلته چې ما د فوټو سلیکشن کړو، بلکې صرف په سپینه پاڼه باندې حدیث راشي، سند د حدیث تم راشي او اعراب دم راشي، تبویب دم راشي، تخریج دم راشي. د هغې لپاره دا یو فنکشن دی. دا مربع د پاسه چې کوم دا کرښې والی شوي دي دا فنکشن دی، دا به ووهئ. نو په دې کې مغه څلور خبرې یاد ساتئ. که تاسو وایئ نفس حدیث عبارت راشي نو سند به ترې لرې کوئ. که وایئ چې اعراب د پې نه وي نو دا تشکیل باندې سلیکټ کوئ. که وایئ چې تخریج دی نه وي نو دا باندې سلیکټ کوئ. که تاسو وایئ چې حواله دی نه وي نو دا باندې سلیکټ کوئ
او که ټول غواړئ یا بعضې نه غواړئ نو بس چې کوم غواړئ هغه به سلیکټ کړئ او که نه ټول غواړئ ټول به سلیکټ کړئ. که زه دا حدیث نقل کومه دا به ووهمه نو په دې باندې به دا چاته لیږئ، زه وټساپ باندې چاته لیږمه لکه دې کس ته لیږمه. اوس که تاسو وکتل نو فوټو یې ترې لرې کړو، حدیث حواله، حدیث سند، حدیث متن او تخریج د حدیث سره د نمبراتو چې دې کتاب کې دا حدیث څومره ځایه موجود دی. داسې دې نه علاوه که چېرته د حدیث حواله صرف چاته لیږئ، لکه دا حدیث ما بخاري کې راړولی دی او زه وایم چې نفس حواله زه چاته ولیږم، نو دا مرجع دا به سلیکټ کړئ. نو دا حواله چې چاته هم لیږئ هغه کس ته سلیکشن به وکړئ. نو دلته وګورئ صحیح بخاري کتاب الایمان باب خوف المؤمن حدیث نمبر 48 جلد 1 او صفحه 19. دغه رنګې دا خو د شیرینګ آپشن و. دلته یو خبره بله هم ورسره یاده وساتئ، که چېرته دلته د بخاري نه علاوه او د مسلم نه علاوه نور کتابونه وي، لکه دا ترمذي کې دا حدیث راوړم، نو بیا دلته چې کوم دا حکم دی نو دا به هم ورسره مذکور وي، راغلی به وي ورسره. دا حکم چې کوم دلته دی دا به ورسره هلته راځي. لکه ګورئ دغه حدیث د ترمذي زه لیږم، په دې کې هماغه 4 اپشنز دي، د 3 ټاکي باندې چې تاسو کلیک کړئ او دا هم 4 اپشن دي. نو زه وایم چې په دې باندې ولیږم، دا سپین مخ باندې کاغذ باندې سپینه صفحه باندې سب باندې لیږم، دې کس ته یې لیږم. نو اوس سند د حدیث هم راغی، متن د حدیث هم راغی، حواله د کتاب هم راغله، باب هم راغی. حکم الحدیث دا یو اضافه ده چې د صحیح بخاري او صحیح مسلم نه علاوه په دې 2 کتابونو کې چې تاسو حدیث د کوم کتاب نه راخلی، په اپلیکیشن کې چې ورسره کوم حکم ذکر وي نو هغه به ورسره دی دلته راخلي. تخریج الحدیث دا یم ورسره راخستی دی. نو په داسې طریقه باندې تاسو حدیث د یو بل سره شیر کولی شئ. بل د اپلیکیشنز خپل اپشنز دي، لکه خط وغیره یا رسم الخط غټول وړوکی کول. نو د دې ټول چې کوم سیسټم دی ترتیبات نو هغه دلته دي. دا به راوړی وي سیټینګز العرض، په دې کې د دې خط لون دی یعنی رنګ دی چې تاسو کوم رنګ غواړئ نو خط به هغه رنګ ته ځي. لکه وګورئ خو رنګ ته بدلولو ته ضرورت ځکه نشته چې دا رنګ چې کوم لګېدلی دی نو دا په خپل ترتیب دی چې تور خړوندې رنګ دی. دا رنګ حجم الخط، خط غټول غواړئ خط لکه وګورئ نور هم غټ شو، وړوکی کول غواړئ نو حجم به د خط وړوکی کړئ او دا وګورئ وړوکی شو. دغه رنګې رسم الخط که بدلول غواړئ نو رسم الخط هم بدلولی شئ. لکه دا رسم الخط دی، دا رسم الخط دی، یو قسم دا رسم الخط دی او یو قسم دا رسم الخط. په دې کې چې تاسو کوم یو رسم الخط لګول غواړئ نو هغه تاسو لګولی شئ. دا د دې یو څو فنکشن. د دې نه علاوه که تاسو وایئ چې دا ما سره کوم دلته عبارت دی نو
نو د دې نه زه اعراب لرې کول غواړم په دې اپلیکیشن کې. نو دا تشکیل به دې باندې به کلیک کوئ نو دلته به اعراب لرې شي. دا وګورئ بیا راغی. او که سند تیلر کول غواړئ، نفس متن پاتې کول غواړئ، نو سند باندې سلیکټ کړئ، نو دلته به صرف حدیث راشي. که تاسو وایئ چې دا دلته لکه صحیح مسلم کتاب الایمان بابون سباب المسلمین دا لرې کول غواړئ، نو دې تبویب باندې به سلیکټ کړئ، نو دې ځای نه به هغه تبویب چې کوم دی هغه به ترې لرې شي. دا رسم الخط دی. رسم الخط دا چې کوم دلته ترتیبات دي د دې سره تعلق لري. که داسې ووایئ نو دا د دې د خط چې کوم ترتیبات دي نو هغه د لون د خط رنګ د دې عبارت، خو دې کې به صرف دا چې کوم تور رنګ باندې خط دی دا به بدلیږي، دا نور نه بدلیږي. حجم الخط یعنی سایز او رسم الخط چې کوم یو خط تاسو بدلول غواړئ. دلته یو بل فنکشن دی په دې کې قرائت لیلیه چې د شپې دا اپلیکیشن تاسو ګورئ، دې کې عبارت وغیره مطالعه کوئ، نو دا سپین رنګ چې په دې کې کوم ښکاري دا ټول به تور شي، نو دا او نور خطونه به سپین شي. دا هم تاسو په دې سره بدلولی. دا دلته نه هم بدلیږي او دا د ترتیبات دلته نه هم بدلیږي، لکه دا القرائت اللیلیه. نو که تاسو دا ووایئ نو سپین به شي، او که دا واپس ووایئ نو دا به تور شي. دا اعدادات چې دلته دي نو د دې هلته ما سیټینګز وغیره تاسو ته وښودلو، نو لہذا دلته د دې ضرورت نشته. دا د دې اپلیکیشن هغه ضروري او اهم کارونه چې هغه تاسو ته په دې کې ما وښودل. بل د دې اپلیکیشن یو فنکشن دی چې تاسو د دې نه حدیث راواخلئ او ځان سره یې محفوظ کړئ ایم ایس ورډ کې یا بل یو اپلیکیشن کې. آفس چې کوم اپلیکیشن دی، لکه زه البحث کولاوم یو حدیث راوړم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، لکه دا حدیث ما راوړولو، زه دغه حدیث نقل کول غواړم. نو په دې حدیث باندې به سلیکټ کړئ، سلیکټ آل سلیکشن به وشي، بیا کاپی او را به شئ سیټینګ ته. سیټینګ ته به راشئ او په سیټینګ کې دلته مایکروسافټ ایپس دا به کولاو کړئ، ورډ به کولاو کړئ او په دې کې نیو فایل به کولاو کړئ. لکه ما نیو فایل کولاو کړو، دلته بس سلیکټ کړئ، ګوته په سکرین باندې کېږي دی او دا اودي نښه چې دا نشان دی دې باندې به کلیک کړئ. بیا دا د پرچې غوندې چې کوم نشان دی دې باندې به کلیک کړئ، دا به راشي حدیث تاسو دلته. دغه حدیث اوس راغی ما را نقل کړو، دلته روات الحدیث چې کوم دی نو د هغې رنګ د رسم الخط بدل دی او متن د حدیث چې د هغې رنګ بدل دی. دلته به راشي دا اعلان سور چې کوم لیکلی شوی رنګ ښکاري دا به کلیک کړئ، تور رنګ یا بل کوم تاسو ورکوئ نو رنګ به بدل شي. او که فونټس بدلول غواړئ نو دا فونټس دي رسم الخط، نو هغه هم چې تاسو د انټرنیټ نه کوم ډاونلوډ کړي وي نو هغه ټول په دې کې به موجود وي او تاسو هغه رسم الخط باندې کار کولی شئ. لکه ما دا یو ورک نفس بدل شو. اوس زه ویم چې دې اپلیکیشن له چې دا کوم فایل ما کولاو کړی دی له نوم ورکړم. د نوم طریقه دا ده چې دلته کوم دا بره سر کې ډاکومنټس نمبر 25 لیکلی دی له به نوم ورکړي. لکه زه نوم ورکوم حدیث، دا نوم مې ورکړو. دلته دا نشان ټیک مارک چې کوم دی دا نښه به ووهئ، دا به تاسو سره محفوظ شي. بیا چې تاسو فایل کولاوئ او تاسو وایئ چې موږ په دې کې لیکل کوو نو دا پنسل نښه چې ده دا به ووهئ او لیکل به پکې شروع کړئ. که بیا تاسو دا صحیح نشان ووهئ نو بیا په دې کې لیکل به نه کېږي او وروسته لاړ شئ نو موږ سره دا محفوظ شو. نو په دې طریقه باندې تاسو د دې اپلیکیشن نه حدیث ځان سره محفوظ کولی شئ. مزید انشاءالله آئنده نور اپلیکیشن متعلق به بحث کوو چې مختلف
اپلیکیشنز دي او هغه موږ ته فایده راکوي. انشاءالله آینده به د هغې تفصیل کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.